بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الإضافة بتقدير حرف الجر معنوية منسوبة إلى المعنى لأنها تفيد معنى في المضاف تعريفا أو تخصيصا، ولفظية منسوبة إلى اللفظ فقط دون المعنى لعدم سرايتها إليه، فالمعنوية علامتها أن يكون المضاف. ملی سے منگا مجروراتو کی بحث شروع کرے. اول بحث کم د نفس مجرور تعریف کرے هو مشتمل على علم المضاف الیه، او بدویم بحث کم د مضاف الیه تعریف کرے کل اسم نصب الیه شیء بواسطة حرف الجر لفظا و تقدیرا. او دریم بحث کی ان يكون فالتقدير د حرف جر د مقدر کېدو د بار شرط بیان کړو، هغه دا چې مضاف به اسم وي، او دویم نمبر دا چې دغه مضاف به د تنوین او د تنوین د قائم مقام نه به وجه اضافت خالی وي. دا تیر شوي و که نه؟ درې څلورم باس کې د اضافت دو اقسام بیانو، یو ته اضافت لفظي ویلی کېږي، یو ته اضافت معنوي. نو راځئ هم د دې بیان وکړو. وروستو به پنځم باس کې پوره د اضافت معنوي قصه کوو. بهرحال اضافت به دوه قسمه ده، یو ته اضافت لفظي ویلی کېږي، بل ته اضافت معنوي. تعریفونه به خپله تفصیل کې کوو. وهي مرجع بیانوي د ضمیر الاضافة بتقدیر حرف الجر یادوما معنویت دا معنوی مراد لیشی ولفظیت لفظی مراد لیشی. معنوی منصوبت الى المعنى على مجامع شرکی چې دا کما یاد در تخکاری، یای نسبتیت او اشاره کوي دیتا، یای نسبتیت دلالت په دې خبره کوي چې زه چې د چا سره ملحق شم هغې ته به بل شی منصوب وي. نو اضافت معنوی ته منصوب، نو منصوبت الى المعنى. الکه اضافت معنوی ته معنوی ولی وی جی دا په معنی کې فایده ورکوي که نه، یا تعریف فایده کوي را روانه ده، او یا به تخصیص فایده کوي. لأنها تفید معنی، ځکه فایده ورکوي معنی کې. څنګه فایده ورکوي؟ فایده ورکوي د معنی فی المضاف په مضاف کې، تعریفا اغدا چې تعریف پیدا کوي په مضاف کې، او تخصیصا یا فائدہ چې دا بطور تخصیص ورکوي ورسېدلی پې. ولفظیة دویم قسم د اضافت لفظي. دلته موی دایا چې تاسو تخکاری دایا نسبتیت او دلالت په دې خبره کوي چې زه د چا سره ملحق یم هغې ته بل شی منصوب دی، یعنی اضافت منصوب دی لفظی ته. منصوبة الى اللفظ فقط. اضافت لفظی ته اضافت لفظی ولی وی جی معنی کې د دې څه فایده نه وي، نو صرف او صرف لفظ کې تخفیف راوستی. تاسو پوهیږئ دون المعنی معنی تنی منصوب لعدم سرایتها، ځکه دې وخت کې اضافت چې دا سرایت نه کوي، نه رسیږي الیه، څه فایدې نه رسیږي معنی الیه معنی ته. تاسو پوه شولئ؟ به بر وګورئ جی. څلور بحثه پوره شو. څلورم بحث کې د اضافت دوه اقسام بیان کړئ، اجمالا معنوي او لفظي. پنځم بحث کې اول جز کې به موږ داسې وایو، پنځم بحث کې د اضافت معنوي بیان کوو. په هغې کې اول جز د اضافت معنوي تعریف کوو، او دویم جز د اضافت معنوي درې اقسام بیانو، او بیا به د هغې نه پس ګورو فواید وغیره قواعد به بیانو. غوږ شئ ورته. اضافت معنوي چا ته ویلی کېږي؟ دا هغه اضافت ته ویلی کېږي چې مضاف پکې داسې صفتي صیغه نه وي چې خپل معمول ته مضاف وي. څنګه چې مضاف پکې داسې صفتي صیغه نه وي، صفتي صیغه اسم فاعل صیغه، اسم مفعول صیغه، صفت مشبہ صیغه،
صفتی صيغه داسې صفتی صيغه بنوي چې خپل معمول ته مضاف فی معمول نه مراد فاعل او مفعول دی. نو اضافت معنوي حاصل دا شو چې یا خو به سره مضاف صفتی صيغه وینا لکه غلام و زیدن کې غلام ته وره صفتی صيغه نه ده، یا به صفتی صيغه وی خو معمول ته بنوي مضاف یعنی فاعل یا مفعول ته بنوي مضاف. د فاعل او مفعول نه علاوه قبل چاته مضاف او بل معمول ته هغه ایت دی خیر دی خدا دوا یادو دي دوړو ته به د په مقابله کې اضافت لفظي دی کې دوه قید دي. یو دا چې مضاف به کې صفتی صيغه وي، دویم دا چې مضاف به خپل معمول ته یعنی فاعل یا مفعول ته مضاف وي. نو که چری صفتی صيغه نه و به اضافت لفظي نه دی معنوي دی، یا صفتی صيغه و معمول فاعل مفعول ته نو مضاف به اضافت لفظي نه دی معنوي دی. اوس خبره واضحه شوه کنه. نو دا اول جزء د پنځم بحث اضافت معنوي تعریف او ته وګورئ. فالمعنویتو نو اضافت معنوي علامتها اشاره کوي چې ان يكون المضاف فيها غیر صفه، ان يكون المضاف غیر صفه دا کومه جمله تاسو تخکاری په تعویل مصدر سره چونکه مصدر جوړ شوی نو حمل په فالمعنویتو نه دی، معنویتو مبتدا نه ده، حمل له علامتها باندې نو هغه مبتدا ده. نو اورا اضافت معنوي د هغه علامه ده ان يكون المضاف یعنی دلته تعریف په علامه باندې کوي هغه دا چې وي به مضاف فيها په دغه اضافت معنوي کې دا فيها ولی روي سره وای ځکه چې ان يكون غیر صفه جمله ده او خبر واقع شوی عید پکې بکار دي نو فيها دغه نو محذوب دی عید کله کله حذف کیږي موږ ویلو مخکې غیر صفه صفتی صيغه بنوي الکه صفتی صيغه خو موږ نه پیژنو کاسم الفاعل والمفعول والصفه المشبهه پوهیږئ په انتهي آسان نه ده خجی صفتی صيغه بنوي داسې صفتی صيغه مضافه الى معمولها چې بیغه مضاف خپل معمول ته الکه معمول نه پیژنو معمول کم یادې بس فقط دوا فاعل او فاعلها او مفعولها. اعتراض بای مضاف خو هر وخت کې په مضاف الیه کې عامل وي نو هر مضاف چې دی هر مضاف دنیا کې چینی هغه خپل معمول ته مضاف وي. دا څه مطلب شو چې معمول ته بنوي مضاف اله به اضافت معنوي اضافت معنوي کې غلام زیدین کې وګره به هم غلام مضاف د خپل معمول زید تغی کې عمل کړي. تاسو پوهیږئ جواب کوي صاحب د جامع بای معمول نه مراد زمنګ هغه معمول دی چې لا اضافت نو شوی معمولی وو او غلام زیدین کې چې د غلام اضافت نه شوی زید معمول به نه د معمول نه مراد هغه معمول چې د اضافت نه مخکې معمول وس پوه شولې وته وره اول مصداق معمول څوک دی فاعلها او مفعولها یو او به مقصود معمول معنی معمول سره مراد قبل الاضافه یادو برابر اوس راځه ورلا دا صورت تروتنو چې اضافت معنوي کې بیا مضاف د سره صفتی صيغه وینا یا به وی خپل معمول تبا نوی مضاف وګوره سواون برابر خبره ده لم يكن صفه یا خو صفت نوی صفتی صيغه نوی مضاف که غلام زیدین کې وګوره کنه او کان صفه یا بصفت وی لیکن غیر مضافه مضاف بنوي غیر مضافه چاته بنوي مضاف الى معمولها صفتی صيغه به خو مضاف بنوي خپل معمول ته نو چاته به مضاف بل الى غیر بل چاته به وی کنه نور څوک مشتا لکه مثال کې کوم مصارع مصرن کې مصر چې نو فاعل له نو مفعول له مصارع او ته مضاف دي نو مصارع اگر چې صفتی صيغه د اسم فاعل پهلوان ليس الشديد بالسرعه الله دې خیر کې څه چل زلزلہ ده طالبانو کې کله کله چنجي پیدا کیږي نو هغه کې تیونه باسي به ورانه کوي نو هغه د وسلو د بارخه مضبوط ډاکټر پکاري بس هغه باغ کلاس کې نه نو دلته غوړي څوک وکی تاسو ویږئ کنه
کم ځای ته ورسېږي زیارت پر ورځ بیا طالبان په ځان نه پوهېږي ټوله خوشحالي ختمه کړي او بیا د هفتې په ورځ باندې ویړې خولې نیولي اگر هفتې د ورځې خوشحالي مو را جذب کړي زیارت ته نو بیا چې هفتې ورځې غریبي خوشحالي پاتې نه شي نو بلکې د جمعې د مازدیګر نه پس طبیعت ګډوډ شي او دومره عجیبه فطرت ده چې زه کلي کې یم او چوټۍ نه بیا هم زما هغه هفتې په ورځ حالات دغه شاني ټوله خوشحالي زیارت پر جذب کو به هر حال نو هغه سل ټول ورځ باندې تقسیم د زیارت پر ورځ باندې 200 ته واړو نو په کم از کم 30 خو شاده د جمعې د ورځې د مازدیګر هغه راوالو خوشحالي هغه هم داسې پرېږدو او څو بعد هفتې د ورځې هغه راوالو بس بیا هفتې په ورځ به بیا سوری داسې ده که نه ده نه ده ګپ لګوم ګورئ ته کم ځای ته ورسېدو لکه که مصارع مصرن کې مولوي صاحب مصارع صفتي صيغه ده خو معمول ته اضافت نه دی شوی که نه ځکه مصر والله فاعل یا مفعول نه دی بلکې ضرب دی مفعول فيه دی داسې ووایه څه دی ولا او موږ د معمول نه مراد څوک فاعل یا مفعول وکریم البلدي کې هم دغه شان صفتي صيغه ده او مفعول فيه ته اضافت شوی معمول یعنی فاعل او مفعول نه دی هم دغه شان واحترز به اوس احتراز پرې چا نه رالی دا خو د مصارع مصرن او کریم البلدي دا خو اضافت معنوي شو صفتي صيغه دا خیر دی خو معمول ته اضافت نه شوی نو بس به هم اضافت معنوي شو احتراز د چا نه رالی چې صفتي صيغه وي او معمول ته اضافت شوی دا غینه اضافت لفظي نه واحترز به النحو الضارب زيد دلته الضارب اضافت زید ته شوی دی فاعل دی او که مفعول بهر حال وحسن الوجه دلته د حسن اضافت صفتي صيغه صفت مشبہ او خپل فاعل ته اضافت شوی دی ورسېدلې په برحال پنځم باس کې د اضافت معنوي تعریف ختم اضافه د سی وای پنځم باس کې د اضافت معنوي بیانو نه کې اول جز سوکو اضافت معنوي تعریف دا ختم شو دویم جز په پنځم باس کې د اضافت معنوي درې اقسام د مولوي صاحب وخت شي ورته یو کې کم حرف جر مقدر وینو هغه لام وی یو دویم دغه حرف جر کم چې مقدر وی دا من وی او دریم فی وی کله اضافت معنوي کې حرف جر مقدر لام وی لامی ورته ویل کېږي اضافت لامی او کله حرف جر کم چې مقدر وی اغه من وی به ته اضافت بیانی ویل کېږي او کله حرف جر کم چې مقدر وی فی وی په دغه صورت کې ته اضافت ظرفي ویل کېږي تاسو پوه شولې وقت شی وته مولوي صاحب کچری مضاف الیه ظرف د بار د مضاف دا آسان دی دا برا مخ کې کو نو په دغه صورت کې به اضافت بمعنی فی وی لکه کریم البلدی مثال تیر شو نو کریم د بار مضاف دی بلدی ظرف دی ظرف نو کریم فی البلدی دی وخت کې به اضافت بمعنی فی ظرفی ورته ویل کېږي ټول به پوه شو دویم کچری مضاف الیه د مضاف د بار ظرف نه و بلکې مضاف الیه دا جنس د بار د مضاف جنس په مطلب پوه نه شو جنس معنی دا چې په مضاف بم صادق راځي مضاف نه علاوه په نورو بم صادق راځي پوه نه شوي نو که مضاف الیه دا سیوه چې په مضاف هم صادق راتلله او د مضاف نه علاوه په نور هم صادق راتلله به به مضاف الیه جنس وي د پاره د مضاف په دې صورت کې به اضافت شي دا بیانی او من به پکې حرف جر مقدر وي لکه خاتم فضه دلته اوس وګورئ فضه ضرب نه د خاتم د پاره البته فضه چاندی خاتم ګوتمې تم شامل ده او غیر ګوتمې تم نه دغه ته جنس وای کني وای نو مضاف الیه جنس شو د بار د مضاف په دې صورت کې به اضافت کم یو وي بیانی من به پکې مقدر وي خاتم من فضه تاسو پیږئ کنه مخکې ځو کنه دریم کچری مضاف الیه نظرف د بار د مضاف او نه جنس د بار د مضاف په دغه صورت کې به اضافت لامی غلام زیدن کې زید نظرف دی د غلام د پاره او نه زید داسې دی چې غلام تم شامل دی او غیر تم شامل دی جنس هم نه دی لہذا اضافت به کم یو لامی وي د خو اسانه طریقې باندې موږ بیان وکړو علامه جامی رستو پورا
اقسام ولا ټول ذکر کوي وته ګوري څومره جوړیږي یعنی کوم صورتونه کې لام دی کوم صورتونه کې مین دی کوم کې فی دی ټول بیانې وهي مرجع بیانې الاضافه المعنويه بحكم الاستقراء اضافت معنوي بیانوما اول کدا کم درې اقسام ز بیانوم دا د استقراء په تور دی ګوره دې کې کم حصر دی حصر استقرایی دی حصر استقرایی معنی په تتبع او تلاش باندې موږ ته دا ملو شوې دي کله شي نورم پکې او بل حصر عقلی بلکې بل مشتره حصر عقلی کې به د نور احتمال نه وی کا وګوره ندلته حصر استقرایی دی اما بمعنى اللام یا بمعنى د لام وی دا په کله یار فيما دا باغ صورت کې ما بمعنى د الذي د موصوله اي في المضاف الیه باغ مضاف الیه کې یادو ما عدا جنس المضاف چې مضاف الیه سیواوی د جنس د مضاف نه یعنی مضاف الیه د مضاف د پر جنس نوی وظرف ورسره مضاف الیه ظرف هم نوی د چار بارا مضاف د پارا الکه جنس په مطلب خو پوه نه شو کنه یار ته ول جنس بنوي یار جنس معنا دا ده چې بدم صادق راضي او بدم د غیر بنورم راضي داسي بنوي دلته به یعنی اضافت لامی کې بداسي نوي ځکه کدا شي به خو جنس ته الا يكون صادقا در جنس معنا دا څه کې تر نه جواب دی غلام زیدین کې وګوره کم اضافت دی جی اضافت لامی دی نو دا څنګه اضافت لامی دی دلته خو د دوړو جنس یو دی کنه حیوان ناطق نو دا جواب کوي د جنس مراد دار مضاف الیه بداسي څوک نوي چې مضاف تم شامل نور تم شامل داسي بنوي لامی د پاره دا شرط دی وګورئ لا يكون صادقا على المضاف وغيره ولا ظرفا ضربا نوي له مضاف د پاره لکه مثال غلام زید روالا فإن زیدا چې دی تاسو ګورئ سجنسن دا جنس نه دی د چا د پاره غلام د پاره للغلام او داسي جنس تعریف هم کوي صادقا علیه چې بدم د صادق شو بغیرم په در سره صادق دی نه جنس شو نشو ولا ظرف زید د غلام د بار ظرف هم نه دی بهر حال دغه شان کې فاضافه الغلام الیه دا اضافت د غلام چې زید کیږي بمعنى اللام دی غلام لزید ما بخل ټول بیږي آسان دی کنه دویم و اما بمعنى من یا بمعنى د من وی د بیانیه ویل کیږي اصل کې مضاف الیه بیان د مضاف کوي ها دا کله چې کله مضاف الیه جنس وی جنس د چا د بارا مضاف جنس معنی څه چې مضاف تم شاملی غیر تم شاملی فی جنس المضاف الصادق هغه دا چې مضاف الیه صادق راځي علیه بمضاف باندې والا غیره باندې پوهیږئ کنه خو شرط ولدا دی کومه دی ها چې مضاف به هم داسي مضاف بم د قشان وي په مضاف الیه بم صادق راځي او په مضاف الیه چې دا بداسي چې مضاف باندې بم صادق راځي غیر مضاف بم داسي چې مضاف الیه به صادق راځي په غیر لکه خاتم فی الذتین کې وګوره فضا په خاتم باندې صادق راځي ګتمم وي او فضا د چاندې نورم ډیر شي نه هارون مارون یو شی بل شي او دغه شان ګتمه چې ده کنه د فیزې تم شامل ده ګتمه کله د چاندي او کله غیر فیزې د سونی دام وسپنی په دې پیږي 2 روپۍ معنی کیږي 2 روپۍ معنی او خپل محبوبې لور وړي دا قبول کا او یې نه قبلوم او دا کمله چې ورکړي وای زستا شو غال لینو و اما بمعنى فی یا بمعنى د فی وی کم ځای ته ورسېدلو بشرط ان يكون المضاف شرط بداوي چې وي مضاف ايضا صادقا او صادق راځي على غیر المضاف الیه باندې فيكون بينهما لند دا دوړو ترمنځ به نسبت دوم خصوص من وجهن وی من وجهن بمضاف عام وی من وجهن با مضاف الیه عام وی فيكون بينهما عموم وخصوص من وجهن واما بمعنى في یا بمعنى د فی وی دا کلا شکل مضاف الیه ظرف فی ظرفه باغ صورت کې چې مضاف الیه ظرف فی د مضاف د پاره ای ظرف المضاف ظرف فی مضاف الیه د مضاف د پاره والحاصل لګ برګوري وځه خبره ده ملي چې مضاف الیه چې دا اول صورت دا با د مضاف سره مباین ای دوه منس کې بنسبت د تباین وی او صورت یا بداسي
یا به مضاف الیه مساوي وي د مضاف سره څو شو دوا کم ځای کې مضاف وي هلته به مضاف الیه وي کم ځای کې مضاف الیه هلته به مضاف وي څو صورت شو دوا دریم د مضاف مضاف الیه ترمنځ به نسبت د عموم خصوصي مطلق وي توجه نو دریم صورت دا دی چې مضاف به اخص وي مضاف الیه به عام وي پکې او څلورم صورت هم د دې برعکس کا چې مضاف عام وي مضاف الیه اخص وي څو صورت شو څلور او پنځم صورت چې مضاف الیه ترمنځ هم دغه نسبت وي من وجهین دا اوس چې تیر شو عموم خصوص من وجهین مضاف عام وي من وجهین مضاف خاص وي من وجهین مضاف الیه عام وي من وجهین مضاف الیه خاص وي پوه نه شوي به څو شو مجموعه واوره مضاف الیه امر مباین وي د مضاف سره امر مساوي وي د مضاف او عموم خصوص مطلق کی مضاف الیه امر عام وي د مضاف نه عموم خصوص مطلق کی مضاف الیه اخص وي د مضاف نه او عموم خصوص من وجهین نسبت دي دواړو ترمنځ څوک پوه نه شو اوس احکام د وخت شي ولې سب کله چې مضاف الیه مباین او د مضاف سره نو به دوه صورت دي وکش مضاف الیه ضرب د مضاف د پاره کنه نو که ضرب ده په دغه صورت کې با اضافت ظرفي بما حرف مقدر به کې فی وي پوه شولې په یو صورت په دی اول صورت کې یو صورت او کچری مضاف الیه امر مباین و د مضاف سره او ظرف ورلن نوا نبه به اضافت لامی وي څوک به پوه نه شو د دې به عبارت هم وایي ورسره مضاف الیه کچری امر مباین د مضاف نو یا خو به ورسره ظرف هم وي به بمعنی فی وي یا به ضرب نه وي به بمعنی لام وي ورته وګورئ دوه صورت حاصل شو والحاصل نچول ان المضاف الیه چدا اما مباین للمضاف یا بد مضاف سره مباین وی نو به دو صورت وحین اذن ان کان ظرفا کچری مضاف الیه ظرف والا و د مضاف فالاضافه بمعنى فی اضافت بمعنی فی و الا کچری ضرب نو نو فی بمعنى اللام بمعنی لام وی دا می ویلو کنه به برو ګورئ او کچری مضاف الیه امر مساوی د مضاف سره کلیث اسدین لکه لیث او اسد دواړه زمری ته ویل کیږي لیث ازمره دی او ازمره لیث دی پوه شئ به یو صورت او یا مضاف الیه او د مضاف ترمنځ عموم خصوصي مطلق نسبت دی مضاف الیه عام د مضاف خاص دی تاسو پیږئ کنه په دې دواړو صورتونو کې مثال سره ک احد الیومی احد اليومي ولي سبدلت يوم عام دی او احد خاص دی نو مضاف الیه عام مضاف خاص په دې دواړو صورتونو کې توجه کم یو اضافت دی یوم نه دی دا غلط دی ولی به اضافت خو ډیر بری چې ته تعریف پیدا شي چې دواړه مساوي یو مساوي بدبل نه څه تعریف پیدا کی یار یو فقیر بدبل نه څه وغواړي او دویم صورت کې ورپسې چې کله مضاف الیه عام وي نو هغه مضاف خود هغه نه زیات خاص دی نو د عام نه بچو غواړي او که څوک داسې کوي به د وسانی تاسو پیږئ کنه څو صورت شو مجموعي څلور شو کې خیال می دوا غي کیو دو دل ترال او ته وګورئ و اما عام مطلقا دغه دی کنه کومه دی و اما مساو له کلیث اسد یو واما عام مطلقا كاحد اليوم الدواء فالاضافه على التقديرين ممتنعه فدي نشترينو په دغه دواړو تقدیرونو کې منع دي څلور شو دا پرې دی توجه جی دواړو ترمنځ نسبت د عموم خصوصي مطلق دی البته برعکس د مخکنه څلورم نه مضاف عام مضاف الیه اخص التسو احد اليوم وکنا دس یوم الاحد وایا یوم په دې صورت کې به دو صورت دي نه هم دلته اضافت به معنی لام دی دلته دونه دي ښا دا غره کنه کومه ده صحیح ده دلته به معنی سره لام اضافت لامی دی غلام زیدین بشان مخکې زو کنه تاسو ګورئ
واما اخص مطلقا يبقى مضاف الیه اخص وی مطلقا باخص وی من وجهنا كيوم الاحدی کی وګوره احدی خاص ته د یومنا او علم الفقه کی فقه خاص ته علم عام دی ځکه علم مختلفی وشجر العراقی او شجر د عراق پیلو کا درخت نو عراق خاص ته او شجر عام دی د هر څه کېدلی شي نو په دې صورتونو کې فالاضافه حينئذ ايضا بمعنى اللام دا مې ویلو کنه مجموعي تور څه صورت شو 15 دا سیدا به کله دوړو ترمنځ نسبت د عموم خصوص من وجهین وی نسبت د عموم خصوص من وجهین وی نو به دوه قسم دي یا به مضاف الیه اصل وی د بار د مضاف سببی او یا به مضاف الیه اصل معنا بنیاد بوي او یا به مضاف الیه چې دا به اصل نوی یعنی مضاف به بنوی بنا نو کچری مضاف الیه اصل و مضاف به بناو نو بدا وخت به معنا من وی کا خاتمو فضه خاتم د بارا فضه اصل لکنا فضه نه جوړی کی کنا او کچری مضاف الیه ولا اصل نوا او مو خصوص من وجه نسبت یو نو په دغه صورت کې به په معنا د لام وي نو دو صورت دا شټول څو شو و ته وګورئ کومه ده واما اخص من وجه دغه کنه نو فین کان المضاف الیه اصلا للمضاف کچری مضاف الیه اصل و د بار د مضاف فالاضافه بمعنى من والا فهو ايضا بمعنى اللام یو کسل نو به په معنا د لام وی لکه مثال فاضافه خاتم اضافت د خاتم الى فزتين تک شي کنه نو دا اصل ته اضافت ده نه به بیانیه من والده او ګولټه کی و اضافه فزتين ک الى خاتم تشي نه به خاتم اصل نه ده فزه د پاره نه به بمعنی لام شي بمعنى اللام كما يقال فضه خاتمك خیر من فضه خاتمی فضه چاندی ستا د ګوت می بهتره ده زما د ګوت نه زمون خو مومندان وته ګوت وای الکه مړه خا ګوت را سو خو پلان کله می ور کړله زه خو دې غار کړي غار شي امړه خجله می ګوت ور کړله کني نو دا خدای چې دا ګوت هم مال خزي را کړی دا او خزه ورته وای دا ګوت هم مال خزي را کړی دا او پرتګاخه او ګوخه كم زي دي واعلم انه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام ان يصح التصريح وليس دا اعتراض نه جواب دے اعتراض ده بي دا اضافه لامی چي ده کنه دا ډیر صورتونه زدر وخه ما التبا لام مقدر ني ځکه لام مقدر غي ته لیکيږي که شدي تیر او با سره استلې شي اول ته نه شي استلې لکه مثال به تور معنی كل لرجل دا نشي ویلې نو دلته څنګه لام مقدر ده یار تاول کله چې مضاف الیه جنسم نوی د مضاف د بارو ظرف نوی نو به اضافه لامی لام مقدر وی دا سیدا نو زه به مثالونه دروخه لام به کې مقدر نوی لکه كل رجل شو مثلا نو جواب دادی بئی لام اضافه لامی کې لام مقدر وی دا څنګه ده معنی دا چې د لام کوم مدلول له تخصیص اختصاص اب موجودی دانه چې لام رئیسل صحیح دی او کنه دی لام کا لفظ کی ذکر کول صحیح کنو دې څه من کار نشتا خو چې د لام والا معنی د اختصاص ا موجود او بس کافی ده په یوه بده معنی او صاحب دا کافی امداسي نه دی ویلي چې لام مقدر وی اضافه معنوي کې تاسو ګورئ لکشان عالم ټولي دنیا پوهه شي انه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام شان دا دینه د لازم هغه چا مبارکی چې بمعنى اللام دی اي صح التصريح بها دا نه د لازم چې تصریح دی هم صحیح وي د لام رئیسلم دی صحیح وي دا لازم نه ده که صحیح وي او کنه بل يكفي بلکې کافی ده افاده الاختصاص فائده د اختصاص فائده د اختصاص مطلب الذي هو مدلول اللام کوم چې د لام مدلول دی کنه غیا دوما لام په اختصاص دلالت کوي نو دغه مقصد دی نو فقولک یوم الاحد کی لام رئیسل د ضروری نه دی اختصاص معنی پکې رااله و علم الفقه کی
وشجر العراقي کې بمان اللام ټول بمان اللام دي حالان کې ولا يصح اظهار اللام فيه اظهار اللام پکې دغه وجه د صاحب د کافی تقدیر اللام نه دی ویلې بمان اللام ویلو څه ویلو بمان مخکې تیر شو کنه بمان اللام بمان فيه بمان اللام د څه ویلو اما بمان اللام اچھا جی ولهذا دغه وجه قال المصنف بمان اللام ویل ولم يقل بتقدير اللام وبهذا الاصل هم د دې قاعده د وجنه ډېر اعتراضات ختم شو کني به خلکو اعتراضات کول الکا تسرید اللام نه د سیدا غلط دی دا غلط دی به دغه ټوپې بسر کړی دا وبهذا الاصل يرتفع الاشكال واشكال مرتفع شون كثير من مواد الاضافه د ډیرو د اضافت د موادونه اضافت لامی د موادونه او څوک د څه کوي دا مسله د سینه بیانې نو بیا اوګد تکلفات کوي وینا لام تسریح ضروری ده نو دې کې خونه کېږي نو به اوګد تکلفات کوي الکه سره ځان لپاره رخصت پټې لګي 400 والو خبره پټې ولا يحتاج فيه الى التكلفات البعيده تکلفات بعیده ته به کې احتیاج نشته مثل كل رجل وكل واحد وهو تاسو پوه شوي